ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و حالات و بیان شروع. مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به دلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینه چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که او هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړ. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې وې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دین علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو را تښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه مو ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندانې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور هم ورته پرېښود.
او تلاړو بیا په قلار نه پریدي دي سره بسکو. نو نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې ردی ظالمانو نه موږ پس ځان خلاص کو. نو د مدینه د مکې نه به شام تدوید دل مکه خو داسې علاقه ده چې تخپل فصل نه زرغونې ده، نو شام ته بدل او شام نه به تجارتی غله او دا قصې پیسې راوړي. نو نبی علیہ السلام دا سوچ وکړ چې د دوی کومه قافله شام ته ځي نو په هغې باندې یو حمله کو. داسې حمله نه کوو چې قافله ولا لوټ کو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چیرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو نو مسلمانان خو هم دا دی زموږ په قافله حمله کوي، او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي نو موږ به غنم د کمي، زموږ خوراک به د کم ځای نه، او زموږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته، نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ. په هغې باندې د دمکې او د یرولو دپاره، خو چې نبی علیہ السلام په هغه لارې ته ور ورسېد نو دا قافله ته شام ته وتې وه. نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغی. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تلې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د ملګرو ووت. په اتفاق دا و د خدای خوښ هم داسې وه چې دې سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې وه، واپس مکې ته رسېدلې وه. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې، ودرېږه په دې یو حمله کو چې دې ویریږي موږ نه ملی شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده، نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه، ویې ځای چې دې قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو، لږ یو فوټې یې راودوي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي، موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل، بیا په قلار نه پرېږدي، مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي، زموږ څاروي تښتوي، ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړه. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغې له به یې دمکۍ ورکولې، ابه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف، د هغه سره د دوستانه وه، دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره، د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو، طواف به وکړو. چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی، هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردارې، نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي، ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده، امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني، هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم؟ وی غرمه. د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي، غرمه به وځو نو طواف به وکړې، راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه او چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل
ابو جهل مخله ورغ دې سعد ابن معاذ ته وی دې صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلی کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړي او ته دلته بیغمه ګرځي ته خو زمونږ دشمن چې دشمن لم امن ورکړ افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وکنه چې تمانه دلته جمع دی پاتې شي تا ته مې چل خو سعد ابن معاذ کو هم د او د قبیله د انصار او د مدینه د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره غمل شو هغه وته ابو جهل فقلار کینا ابو جهل نو خپل عمرو ابن هشام فقلار کینا مال دم کې دل تمنا کاوه که تا زره دی بیت الله نه من کړم نو ستا لار په مونږ د په مدینه د چې شام ته ځي ستا تجارتي ټول معاملې شام کې دا او لار دی په مونږ دا لار بدر باندې بند کړ یا به خریس اسکه بس دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه هغه پکې مینس کې مداخلت وکړو هغه خوې کده اوس د میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دښمنی جوړیږي میلمه بخپل کار کوي نو دې میلمه ته ویلي صحابي ته سعد ابن معاذ ته الکه وی ته خو زما دوست دی وګوره دا ابو جهل دا زمون سردار دی په دا आवाज مرو باسه دی خو زما د مخه ته غږ نه کړ په دې سره چې غیر او باسه وې ښا زمو استاد تعلق دوستانه تال تما سره راځي د تا سره نو تا د خپل کلیوات پر او کلوزه پرې خودم وې ته خو په قلار کې نه امیه ته وې وستا متعلق نبی عليه السلام ویل دي چې امیه به مونږ وجه تا خو نه پرې خیر معاملې دل طرفه د پښوا او دا سعد ابن معاذ مدینه ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو خزه ته وې خزه وې ته خبره په وڅ وی هغه میلمه د مدینه راغلو دا غو د ابو جهل ګرمي رااله ما د ابو جهل مرسته وکړه چې نبی علیہ السلام چې مونږ به امیه وجم والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دي چې په محمد خو چته دروغ نه وای اخو رښتیا خبره کوي اخو دروغ نه وای او دا هغه د خلینه وتل چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریبو چې د اسماته ته تللی وي دومره یاره پیراله خداوته وی مړه مې یریګه بے غیرتا هغه دلته نشی راتلی او تبار سله یریږي نه کنه وی دروغ نه وی چې دا خبره د خلینه وته دا نو څه چل دی ارزه کې چې په ګوتو ورالم دا مې دې پوری دته وی چې د مدینه خلکو له ویلا دمکه ورکول بیت الله ته نه پرې خودل خدای اوس عجیب نظام کوي دلته د بدر غزا جوړ شو اسنګ جوړ شو چې نبی علیہ السلام په دیار لسم د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګو کوي ځکه چې زو قومونو هغه تجارتي قافلې لا اغه دمکی ورکاو چې دا کافر مونږ نقلار شي نو تاسو خو خدای کڅوک را سره په خپل خو خزه هم او کڅوک نه ده هم دا چې جنگي لخر له مقابله نه نزو نو بعض صحابه کرام اوتل او بعض یو څو کس پاتې شو دي چې څنګه مدینه نه په دیار لسم د رمضان اوتل بئر ابي عنبه وتوي د مدینه سره خوا کې یو ځای یو خشته خوږه وبوي خلکو بلاغې د مدینه ته وبراوړل چې الته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کینول چې کوم ماشومان هغه واپس کړ ویتا والد حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه دیم واپس کړ عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه صحابه کرامو اسید ابن حذیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جړاش چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه د نبی مخ کې راړل مقام روحا وتوي التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېګه وته د مدینه ته د مدینه امیر شوي تر څو چې د نیم راغلي زما جان قائم مقام بته دی واپس کو او قافله د او دو جاسوسانه اولېګه د یو نوم حضرت بس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه اولېګل وی تاسو لار شئ
او د قریشو دغه تجارتي قافلې موږ له جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده موږ یې کم ځای مخو دا دواړه الته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا وته وایي هغه صفرا ته ورسېدل نو هغه دوه جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم دوه جاسوسان هغه پیغمبر علیہ السلام تعالی وی صاحب وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد د پاره د ابو جهل لښکر را روان دي نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابه سره مشوره وکړه او د ابو جهل لښکر ول څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګي دا غره تجارتي قافلې مشر چې ما زما د پاره خو مسلمانان روتی دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس کېدم نو روتی دي نو یو هغه یو کافر او زمزم ابن عمرو غفاری هغه له یو تیز اوخ ورکا وی په دې اوخ بزغله او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکا چې تاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغه زرا لګلې هغه وی چې زمونږ مدد لرو د مسلمانان په مونږ حمله کوي او دا دامره تجارتي قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به خپل تل چا به بل مال ورکړو چې دا ځان سره یو څه ګټه بنی د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله و نو ذره لروزه مدد لو کرو نه وته نو مونږ به مسلمانان وجني او قافله م لوټ کړي نو زمزم ابن عمر دې چې راو رسید نو دا غیبه دا قانونو چې غیبه خطرناک خبرو نو صادر به سر نه داسې تاوو صادر به اوچت کا او تاوو به او چغه به والیا صباحا یا صباحا نو خلق بو تراجم شه دې زمزم ته ابو سفیان وی تبه دا چلو کې چې تبه دې د اوخ دا پوزه زخمی کې چې وینې ته بیږي او دا صادر په ځای به جامع وباسي او ابا تاوي نو خلق به پوښي چې مسله دا ډېر خطرناکه ده نو خلق بدل په منډه راوځي نو دې زمزم ماغه چلو کو د اوخ دا پوزه زخمی کلاغې نه وینې بیږي او جامع یو وسته ابه د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول وتراجم شو چې خدای څه مسله ما شومانم خزم بوډاګانم ځوانانم الکه خیر دی ته زمونږه تجارتي قافله کې تلې وکنه و یو ابو سفیان راولې ګلم مسلمانان تاسو په قافله هم لکې مدد لول راولې ابو جهل لخر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیہ چې هغه صاد ابن معاذ ورته ویلو چې نبی علیہ السلام باندې وجنی پریدي دینا ام د مکه غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځیدل چې داس مشران راغون کوم ملکان به خپل دي یو امیہ لرا امیہ ته وی چې کاکاجی نیمه شروع څنګه چل بکوروا مشرا هغه زه خو نه جوړه هغه ته خزي وي وته خبره دی یاد ده د مدینه غمرګری چې ته وی یو یاد مې دی پام کوو ونه دي وینه ده چې راغوي زه خو نه جوړم بیمار نشم ابو جهل هم پر شیطان هغه چې زده زما تاسو ته بسنګ معنی پاتې کې وی ګوره ته مشر سردار او چې ته نه دې د لکانم نزي ته مې ربانیو کوم سره وزه خامخا دې کله یو باندې نه جوړې مو دوت نوکران بدزان په دې ولېګم مو درې بولېګم مو سلور بولېګم ابو جهل ورته لکانو جرګرا وستا دا ماشومان دي او ته نه د ځوانانه ولا راوست د بوډاګانې ولا راوست وې دا څه کار دې زما خیر دې جنگلا ولګ غوندې را سره پلار لاړ څه چې ستاده وجه دا نور وزي چې ته نه دې دا نور پاتې کېږي نو خیر دې بیا به را واپس کو نو وې زره راخدا نو یو اعلی اوخزان لالما پورته کراغه خدا وته وې تا خو نه زما او تا وی چې ما ته خواغه د مدینه غمرګری ویلي چې نبی رسول الله وې چې دې وجنم او ادروغم نه وي خزه زم نه لغونی وسره وزم یو ورځ مزل او داسې اوخ میدان لاغشت لري کنه چې دی په ما پیګرا تخته دلې ویم زم نه وسه وي خګوره پام کا لا نشي کم وخت مړ بده کې وړي راځه ابو جهل پورشو هغه وی چې دې کاکا به د خامخا رسو نو یو دو درې سلور لکانې په مقرر کړ هغه ته وی چې ګور دې نه تخته دا ساوکه تاسو به نور څه نه کوي خو رد امیہ ساوکه به کوي چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه مکې نه روان شو نه خو په پیاده مزل وي
یو ځای کې دما وکړه خیمې ښخه کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده د خلک وده شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متخم نو چې دې سنګ پاسې د غالکان خو ورته ابوجهل پې کړو هغې زر رامنډه کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتي له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماشاءالله کار د کم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو د شي څه خبره نشته نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ مونږ دی ودیو سړی پوه شو چې دې خو کارو نه کزه بل ځای کې چې که خیري دمه کو هلته نه به راتښته چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دې غلې غوندې راپاسې خپل اوښ هلکان غورته پیو هغې ولې زر رامنډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتي د ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدای پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې رامنډې وهی ایسه جتم نشتا سې راپاسې چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه کو په درېیمه مرحله کې آخره کې خدای به درته ورسوي راته خلکو مخکې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بی بی عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره غوښتو رور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیګا وی څه خوب دی لیدلی دی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ سملو درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړه چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرگ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرگ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبيس ته براوخته او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګر واغښتا او هغه لاندې راو غردوله وی هغه تیګر ډکرې شو او دا هغه ذره د مکه ار کور ته ورسېده بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته وی ولیدا وی دا خوب ال د تویم زما خور دا څه خوب لیدلې او چاته به وینا هغه خوب ال پلار ته وی عتبہ ال ابو جهل ته خبره خورش حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض وکړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او که د مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغه او خوالو اعلان وکړي چې د قافلې خبرم والو د قافلې مدد لرولې قافله روانه شو او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسان وتل د زرو نم زیاتو جنگ پاتې شوی زر کسان دي د زرو نم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي وسو ور سره سونه او خانو 700 او 300 ور سره اسونو او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زباده به کول 300 شاه سواران وسو ور سره او خانو او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار نسل دا زرغه 300 مسلمانانو سره ټول سره ټوټل شپک اته توري
ځکه هغې خو د لښکر د جنگ په نیت نور راغلی، هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي. نو 8 ورسره تورې دي، 2 ورسره اسونه دي، دوی سره 300 اسونه، هغې سره 2 اسونه، دوی سره 200 اوښان، هغې سره 80 اوښان دي. او یو خان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي، 3 کسان به پې سورېدل، لکه 2 به پې سوارو، یو به پړی نیولی، یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري، هغه سره ملګري، یو سره حضرت علی رضی الله عنه، یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه، په 3 کسه یو کو. حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 بسوارو، یو به کوزیده. وی پیغمبر علیه السلام د کوزیدو نمبر را مونږ د خدای رسول ته به نه کوزیږي، ته کینه او زو علی به کوزیږو. بس کله به زه پیاده سفر کوم علی به بری، کله به علی کوزیږي ازه به بریم، ته به نه کوزیږي. وینا تاسو مانه تکړم نه یې او زما په نسبت تاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزیده او د خپل به نیو نو به برسوال. داسې عاجزي په نبی علیہ السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان 2 سونه 8 تورې 6 زغره او باقي ټول سره د کجورو ډانګونه، او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره تور او زغره او نیزې دي وسره، او لوی د جنگ په نیت را روان دي. ولا تکونوا کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه ما یو بل خوب ولیدو. ویرالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته، او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوښې سملو او په توره وو، او د هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساس کې ورسېدل. هغه ملګرو ته وی چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه نه ادا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به وسو لګي چې وینې به زمون خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه 2 کسه جاسوسان ولېږل، هغې واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسان ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبی علیه السلام ټول صحابه کېنو مشوره ورسره کوي. ودرېد نبی علیه السلام لاولې دا خبره وکړه، ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې 2 کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په 2 به خدای ګټه درکوي. لقد كان لكم في الفئ څنګه دی فئتين آیا 2 ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډېر خشته تقریر وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایی ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی، مونږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي.
درې کال ردی د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تیرې کړې دونو پاړم خوړلې دي ستا په ملا مبارک لري غردولې دي او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړې دي حبشې ته ته هجرت وکړو مدینه ته ترالو اوس موږ نه پرې دي موږ له پیغورونه راکې انصار راته لمسي د مدینه يهود راته لمسي منافقان راته لمسي او بیا د موږ په چراګاهونو راځي حمله کوي او زموږ په پسلونو مالونه سودي الله رسوله زموږ رای خدا د چې ستا خو خدا په ار یو چې ورزو موږ درنه نه رستو کوي حضرت عمر پاسه دغه مخمدیدار تقریر حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دغه ډیر ناشنا تقریر ودا الله رسوله او پیغمبر علیہ السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس مرګرو مشوره راکې حضرت مقداد پاسه ودا الله رسوله وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ بدن تختو داسې چته کې مونږ بلکې نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخ کې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیہ السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته عزت او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولانه مونږ بدل تناسو مونږ اغه نه یو مونږ بستانه مخ کې رستو جنگيګو او ستا په حکم چې څه دی خوغه یې هغه وکاو او د الله رسول چې څه ته خدای وایي کوه مونږ در سره چې مقداد رضی الله عنه دا خبر او کوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بیا आवाज وکړه اشیر علی ایها الناس ځکه انصار لغږ نو کړي خلک مشوره را لراکه ځکه د مدینه انصارو چې پیغمبر علی السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړي چې مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو موږ باندې مدد کوو ده نو ویل چې موږ به تاسو سره باروز جنگ بم در سره کوو تا په مرګ کې نو حضور پاک په اشیر علیه ایو وی دا الله رسول ستاره اشاره جوړ ممتدي وی خبره راځي او زمون پتا کله کې یقین نه کېده د خدای پیغمبر او مونږ ستا مضبوطه تابعداري هم تیار یو دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سویره د خدای خبرې دي نو مونږ پتا کې شک نه کو او نه تا په خبرو کې شک کو مونږ اگر چې تاسو سره بیعت کو نو مونږ دا خبره پکې نه وکړې لیکن دلته کې زه ولاړې مو زما د مدینه انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود تر نشي الا بستا وجود تر دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړ شو نه تعالی را نږدې کېږي اس فکر کیونه کې بس زما مشوره دار چې د خدای د طرف نه تا تک حکم دی پاغه روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سر شو پېښ په ډېره خبره ده وی خانو د خدای حکم خدا دې ماته چې دا دوه دلیل تجارتی او دا یو بلا چې په هر یو ورده نو دا به تعالی درکوم خو زماره دادا چې دا د ابو جهل د لخر والا دشمن خده په دې بل نه ورزو دې له موږ صرف دمکې لروته چې دی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو لخر راغی ورزو او فکر مکوي الله مدد موږ سره دی هغه دوه کسانې ولېګل وی ځای لا معلومات کوي چې د ابو جهل لخر به کم ځای را رواني او کم ځای وي اغي لال او صحابه کرام روان شو پلا روان دي اغي چې څنګه لاړ لغه بس بته ودی نو دا بدر چې کم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغله دا دو صحابه او دا کوي نه مشکونه د بوډا کول او خانه اغلته یو تیلا و التا سملولو او راځي د کوي نه مشکونه ده د کوي په غاړه یو سوجي نه کېږي اغیم د کوي نه وبوري هغه یو جنې بلې ته و چې زما قرض راکړه
ابل جنې وته لک صبر وکا د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبب بدل تر راسي نو زما سره سامان دغه په خرج کما نو پیسې به په نقد کم مطالبه خپل پیسې درکم اوس دا صحابه دا خبري اوري دي ته وګي خو دي مشکونه دکل او په خان وکینو کې خودل او راغله نبی علیہ السلام لا وی سیب دقه سي دوجی نه کې یو بل سره په جګړه او یو د بل نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قابله سره قافله دلته سبا را رسیږي دا قافله چې بدلی دی به یو ځای کې دمه کوله نو هغه بس خرید او فروخت خلکو سره دا علاقه کاو نو معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسیږي البته ابو سفیان ته پته لګیدلې و نو هغه خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځیدل ځکه دا علاقه ما لیدلې زو د تلیم د بدر د علاقه ته دا چې واړه غرونه دي او په غرونو کې دنه لاري دي دلته لار ده الته لار ده نو یو د غرنه یو خو بل د غرنه بل خو یو بل ته نږدې خو ښکاری نه نو ابو سفیان په دې چې اسنه چې تلارو کې مسلمانانو لمخې لور نشو نو هم ګرځیدل لګیا دي او معلومات کوي چې مسلمانان کم دي د کویلا پر رسید ابو سفیان چې را رسید د کوی په غاړه غجینه کې ناشته اجینه کو ته وي سن آشنا خلک هم نه دي لیدل په علاقه کې څوک ناشنا خلک هغه وینا ناشنا خو مونږ نه دي لیدل وي سګانا ګونه وینا یره یو دوه سریوس دل تراله او د دې کوینه د وبو مشکونه ډکل او لاړل وی پسو پیاده راغلو کو پسارو باندې وینه په خوانو راغلو وی خوانه کم ځای سملولو وی خوانه غټېلې شاته سملولو غونډه شاته ابو سفیان ډیر خوارو چې هغه خوانو لورغه نو خو چې وځي کې سمله خامخه پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه خوانه هغه پچې وکته نو هغه ماته کړې یو پچې ماتوله نو پاره کې ډوکې راو خپل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دي دا خانو د مدینه کجوره خړلې را او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې تلال روخه د قافلې د دریاب په غاړه کې روخه بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکه طرف ته او محفوظ شو الترا ابو جهل قافله را روانه ده هم په دې لار روانه چې زمزم وتویل چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي ابو سفیان غوث رخ بدل کا باغی په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې اوس د خدای شان ته ګور یو غونډه شاته مسلمانان دي بده غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مسکو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابه په لار کې ونیول تاسو ته یو څوک غیزان نه خو چې دوه درې غزارې ورکړل ځان یې خو په موږ د ابو جهل د لخر خلک رې وستل داسې اوس نبی رسول الله موږ کوي دی وਹੀ لګیا دي د ابو جهل نه لخر کله ابو سفیان دروغ وایي هغه ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لخر را رسیدل هغه خو د ابو سفیان د قافله ده کړ نو دی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لخر یو د ابو سفیان جدي په پرې خودل وی خدا ابو سفیان لخر کم د قافله کم دی نو هغه بیا یې مونږ د ابو جهل د لخر نو دی بیا سپېړې ورکړي چې دروغ وایي شابه د ابو سفیان د قافله دی به او مهمه خدا ابو سفیان ها کم دی د قافله نه ماته مونږ څه په مونږ د ابو جهل چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکی شو وی چې دروغ د توي نو پرې ده او چې رښتیا را توي نو وه ولد الله رسوله ودا ټیک ودا د ابو جهل د قافلې دی بالکل مال راول وی تاسو د ابو جهل د قافلې ویو وی څومره کسان دي وی صرف شمیر راته نه دی معلوم وی صخري وی خان لالی وی دروازه سو خان لالی وی نه یا لس نه لس خان لالی او دغه غوخه خوري حضور پاک په بس یا نه سعودي ازر دی دا نه سعود زرو په مینس کې دي صحابه ته ویل دي غرنه پوری دي اغي دلته دي امون دلته یو اوس بیا مشوره راکې ک جنگ دوی سره کوي خو ډیره خدا ک نه کوي چې زو واپس صحابه وی د الله رسول جنگ به څنګه نه کو اوس کو واپس زو سبا برا پوری خلک خان دي چې هغه تجارتي به سر او سامان قافله وا ناغي پس تلل او چې کم لخر راغی دا تورو نيزو والا ناغي نه تختی او سوخه مخا جنگ کو اول به جنگ نه کو
د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدې پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لاړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجي او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې مونږ په خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کې چې مړ شو چرته بځو خو جنت ته راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته بځو کړ نبی رسول الله ډېر دا چې کوم له جنگ شوی دی بدر وته وای یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه د کی چې کم کوي دی دغه کیو په پاکه خوږی وی خلکو وړو دغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دو چې نبی رسول الله څنګه بدر ته را داخل شو د دې نمخ کې د ابو جهل قافله راغله د کوي غاړه او چې کم پاک اعلاز او اغاوی نیولې بچو بل سره مخامخ اوس خو مخامخ دي شګي دي او بم پکې نشتا او شګ شلاقه شګ ننم دا نو نبی علیہ السلام الته کې صحابو ته خیمه تخکه بای صحابه علی نبی علیہ السلام لا ویسه ته چې دلته کې دا په مونږ دی راکې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسه دلته مونږ دی راکېګو که اسی وی خدای د جنگ نه دی بل خواجو مونږ بل علاقې ته لار شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران بر پسې راځي ته بو سره جنگ او کنه د خدای په حکم نو بس بیا خو چې څنګه تا خو خی حضور پاک او فرمایل د الله په حکم یو صحابي د جنگ ډیر ماهر هغه وی سیب د الله حکم خو بصر او چشم او جنگي طریقه دا نه دا چې مونږ قبل پریوت ځکه شګه کې منډه نه والی کیږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کیږي شګه ګرمم ډیر زیات دی بل او بنشتا او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ماته د الله حکم دی اوس خو خاص دن وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت تا ګورا د شپې خدای باران وکړ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کې ناشته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډندونه جوړ کړل هغه کې وبو درې بای صحابه وجودونه پلیت شوی جنابت لوی به دسمات لوی به دسی پیراغلی و هغه په کوم لمبل مشکونه امته ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه و چقړه شو هغه منډه ولا را پریوتل او چې منډه به ولا را پریوتل حضور پاک هم لیدل معاملې خدای بدل کړ دا هغه خدای غوی له خویدان کې کا زمونږه د شګو د مونږ له خدای پاک کلک او د وو تنظیم امرالو حضور پاک لاس یو ټیله غوندې او پاغي باندې صحابه یو سفر جوړ وی سپ تعالی یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کې تر دې د مونږ ته هدایت راکوا او د دې نه د مونږ تماشا کوا چې سفر ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی رسول الله ما خامغه سفر تنه وته او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینه په سردارانو کې سردارو هغه توره پلاس د نبی رسول الله ټول شپه څوکي وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټول شپه خوبونه وکړل او قسم دې که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه مو دي شي ټول شپه الله ته عبادت او الله ته پزاره او عجیب تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی الله ما ډیر مهنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مقدس مکه ستانوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دي خدای مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسب سو کړي کبرجن ندی کبر والا خدای هغه دی مقابله کې ولاړ یا الله دا شلیدل جامې دوی چولې او دا چا سپلیم نشتا واقعي درېرو صحابه په کې سپلیم نه په بل خبره به سره به سامان دي خدای دوی سره اس وسله نشتا صرف د غسود توري دي خدای حالت ټول مسلح دي اس وسره نشتا
صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنی تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بے سوکا خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی. الله ما به نه ذلیل کې ګوري خدای ما دوی سره وعده کړی ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګوري خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسونو سره کم ځای کېږي. وی خدای ما بنا رسوا کې الله ما بنا ذلیل کې ګوري او ما بنا بے وعده کې خدای ما وعده کړی ده او یا الله کدا 314 مسلمانان نه ملک لل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دیتا ولاړ دي چې ستا په دین نن سرونه ورکړي بالکل تیار ولاړ دي ما زمایل دي خدایا او کدا 314 نن مړ شو الله تر قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس ولې چې دوی مري نو حضور پاک بسنګ جام دی پاتې کیږي او چې دا لاړ شي نو بیا ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای کدا 314 کسان دا بے کسب بے سوک کشلیدلو جامو علا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو ولا سوک پاتې نشي جاړي ټول شپه تر دې حد پور او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی عليه السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر کې خود او د مټه کلک کونی حسبک یا رسول الله دا خدای رسول عباس نور دعا مکو ودا کافی نور چې بالکل دعا ونکي ودا کافی د څه چې کیږي فکر مکو بس سوچ چونه کې اس فکر ونکي بس چې سو شو باس دا دعا چې څنګه وکړه نبی رسول الله دعا نه پس وروته ډېر جات خوشاله او خندلې صحابو چې دا خود خوشاله مقام نه دي د خندا نو دا آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دي ته شکست ملاويږي تاسو له خدای فتح درکې وی ما سره خدای بل امداد وکړه ما سره الله مال زیر راکړه چې تاسو له خدای ګټه درکې اغي له خدای شکست ورکړي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دل تراش لا سے کے خود وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله ودا د فلان کی د مرګ زیر دلته فلان کی پروتی دلته ابو جهل پروتی دلته امیہ پروتی یو زیبان دی لاس کې خود او یو کافر د مرګ زی خو یو صحابي وی زماده د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علی السلام د کم کافر نو مغشتره په کم ځای لاس خود دی وی په اقصا سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دی خوانو الله پورا مدد وکړه اخوات 1000 فوج مخامخ دی خوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرو والا التا کې پکې عتبه تقریر وکړو باقي واقع به ان شاء الله درته بل جمعه دا ختم شو الله فرمایي لقد نصركم الله ببدر په د بدر په مقام تاسو سره ما مدد وکړو وانتم اذلا او تاسو لګوي انتم اذلا جا سامان جنگم کمو په طاقت کې مداغوی نه کمزورې وي سامان کې مداغوی نه کمزورې وي او دا ولی الله وی ما وکړو دې لپاره لعلکم تشکرون زما د دې نعمت شکر ادا کړئ دلوی او دا یو تاریخی جنگو او د مسلمانانو الله تعالی د دې مقاصد د حکمتونه دي ان شاء الله اند جمعه کې بدرته بیان کوم رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم مون روان کی پروردگار دې دین د پاره چې وي کومه قرباني ورکړي صحابه ورکړي الله د جنت لوی درجات عالیه نصیب کې موږ سره په جنتونو کې مرګري کې او د پیغمبر علی السلام په نقش قدم او دغه په طریقو مو ژوندۍ نصیب کې رب العالمین که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي باید دوستان دې وي ته پریشانې دي
او دعا غوښتل وختي ما نه په ټلیفون دعا وکړي چې خدای پاک هغه پریشانه په خوشاله باندې بدلې خدای د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خدای مونږ ډېر کمزور یو ډېر ګناهګار یو خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ توبه قبول کړي خدای چې څوک په ټینشن کې پریشانو کې مبتلا ټینشنونه پریشانه وته په خوشاله باندې بدلې کړي الله مشران چې چا وفات مغفرت نصیب کړي خدای زموږ د خیر او د برکت جون نصیب کړي خدای چې چاته سب په کورونو کې بهر مشکلات په خوشاله بدل کړي د مخلوق شر نه مساته خدای زموږ بچي اولاد د لوفرو د جون نه وساته د چا چې بچي نه دي خدای نشته نارینه اولاد نصیب وګرځول کړي پروردگار د چا یو بل سره رواني دشمنه طرف غني فروغ باندې بدل کړي څومره مسلمانان چې جمعه ته منزل راځي خدای په یو قدم اجرونه نصیب کړي خدای کړه چا نو کرینی ته د حلال روزګارونه ورکړي رب العالمین که څوک مزمیدارۍ کې رزق کې برکت واچي که څوک کاروبار کې برکت واچي که څوک نوکرۍ کې تنخواګانو کې برکت واچي خدای زموږ د ټول د عبادت ژوندۍ نصیب کړي او استاد رسول تابعداري خدای نصیب کړي او د شیطان د نقش قدم نه مساته او خدای اخر وخت په خپل د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله او ما ځان په دې تقریر کړی خو یو غنټه تقریر غواړي مور پلار خپل بچی اختی نو بس کو بچی د مور پلار نافرمانی کوي نو خود به خود عقل دی او چې نافرمانی نه کوي او اسه مور پلار ته ځان خپقینو دا خبره بیان ده دا به وخت اذان ګناه ده کچا به وخت اذان وکړو نو دوباره دی په وخت کې راغی اعاده وکړي د کړه په کور پیسې اخلي پاغې کې زکات شته کې نشتا دا کم کورې کړه راغشتره دا په سرمایه کې خو زکات نشتا او چې کومه کړی په اخلي نو که هغه نصاب ته ورسیږي او کال په تیر شي نو زکات به ور کوي یا نور مال وسروي نو دا کړی د غي سره یو ځای کې څنګه د نور مال زکات ورکړي د ریبم زکات ورکړي یو خدای نه جوړه د بیمارم دا او ډاکټر روجونه منع کړی دا نو مخکې روجي ورکړي نه رمضان نه مخکې نه ورکړي رمضان کې یا رمضان نه وروسته بیا فدیه ورکړي